العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. محترم اوریدونکو، الله جل شانه قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې میاشت د رمضان هغه ده چې په هغې کې قرآن نازل شوی دی. الله فرمایي چې دا قرآن کریم مونږه په لیلة القدر کې نازل کړی دی. نو لیلة القدر په رمضان کې شوه او په لیلة القدر شپه کې عبادت کول دا د زرو میاشتو د عبادت نه غوره دی. مسلمانان په دې میاشت کې اعتکاف ته کینی. نو د اعتکاف په حواله باندې څه ضروري مسایل دي چې د هغې زده کړه انتهایی ضروري ده. یو انسان دی د اعتکاف په دوران کې بیمار شو، نو دا به څه کوي؟ د دې څه حکم دی؟ نو جواب د دې دا دی چې لاول خو ډاکټر دی ولا جماعت ته راوغوښتلی شي، که ممکنه یې د هغه علاج دی په جماعت کې وشي، او که د هغې باوجود هم دی صحتمند نشو نو بیا دی ډاکټر له لاړ شي، خپل علاج دی وکړي او د ده اعتکاف په دې باندې فاسد شو، خو دا په دې باندې ګناهګار نه دی، ځکه دا د ضرورت د وجې نه ډاکټر ته لاړ او بیماري پرې راغله. بله مسله دا ده چې د قضای حاجت دپاره یو انسان د جومات نه بهر وتلی شي که نه شي. خو عام طور نن سبا په جوماتونو کې واشرومونه شته دی، نو انسان خپل ضرورت هلته پوره کولی شي. که بالفرض یو جومات داسې دی چې د هغې په ګوټ کې او د هغې په خوا کې واشروم نشته دی، نو د خیر دی د ضرورت په بنا باندې دا بهر تللی شي. بله مسله دا ده چې کله یو انسان په اعتکاف کې او دا خپل یاخته دا واړه کولی شي که نه شي. نو که دا د خپل سر یاخته واړه کوي، د جومات یو طرف ته یو سایډ ته کینی او یاخته واړه کوي، نو دا ولې جایز دی. که دا بل څوک راوغواړي او هغه ولې یاخته واړه کوي خو اجرت نه اخلي، نو دا ولې جایز دی. خو که اجرت یې اخیسته نو بیا ولې جایز نه دی. د اعتکاف په دوران کې یو انسان غسل کوي او د غسل دپاره بهر ځي، نو آیا دا جایز دی ولا که جایز نه دی؟ د جمعې د مانځه ته غسل کوي، مثلا یا ګرمي شوې ده او د وجودو د یخولو دپاره بهر ځي د جومات نه بهر، نو آیا دا ولې جایز دی که جایز نه دی؟ نو دا ولې جایز نه دی، ځکه د اعتکاف نه وتل په دوه صورته کې جایز دی. یو دا دی چې حاجت طبیعي او یا دا دی چې حاجت شرعي. نو غسل کول جمعې ته یا د بدن د یخولو دپاره دا نه حاجت طبیعیه دی او نه حاجت شرعیه دی. لہذا په دغه صورت کې د غسل دپاره بهر نشي تللی. د اعتکاف په دوران کې چې په جومات کې د غسل کولو د لامبلو زیږی وي، آیا په دغه صورت کې لامبلی شي که نه شي؟ نو چې د جومات نه بهر نه ځي، نو د جمعې دپاره او د بدن د یخولو دپاره بلکل لامبلی شو، په دې کې څه حرج نشته دی. یو انسان دی او په جومات په دویم چت کې او په دویم منزل کې اعتکاف ته کینی، آیا دا جایز دی که جایز نه دی؟ نو جواب دا دی چې په دویم منزل کې څوک اعتکاف ته کینی نو دا جایز دی، ځکه دا جومات دا حصه چې ده نو دا د ځمکې نه واخله او تر د اسمانه پورې حصه ده. نو که په لاول چت کې کینی او که په دویم چت کې کینی نو کیناستلی شي. او یو انسان دی په لاندې چت کې ناست دی او دویم چت ته دویم منزل ته خیږي او دا د اعتکاف په دوران کې دی، نو دا ختلی شي که نه شي ختلی؟ نو علامه شامی رحمه الله فرمایي چې دا ختلی شي د ده د اعتکاف دا نه باطلیږي. داسې فرمایي لا یبطل الاعتکاف بالصعود الى السقف، چې پاسه چت ته خیږي
یا دویم منزل ته خیږي نو په دې باندې اعتکاف نه خرابېږي. د جومات لاندې تیخانه ده، په هغې کې څوک اعتکاف ته کښېني نو آیا دا جایز دی که جایز نه دی؟ نو په دغې کې اعتکاف کول جایز دی او په دې کې څه حرج نشته دی. د اعتکاف په دوران کې یو مؤذن دی او مستقل مؤذني د جومات نه بهر ځي اذان کوي نو آیا دا جایز دی که جایز نه دی؟ نو که مؤذن بهر ته ځي اذان کوي نو دا ولا جایز دی. د اعتکاف په دوران کې خوشبو لګول او عطر لګول او رانجه لګول وغیره دا ټول جایز دي.